بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. گران قدرونو دویمې خطبې کې بیا یورې خدای طرف ته تاسو ته دعوت ورکوم، خپل نفس ته دعوت ورکوم. ګناهګار نفس دی، نفس امارار کې دی. مو تاسو ترکې ته نه پرېږدي، مو تاسو خدای ته نه پرېږدي، مو تاسو تهجد ته نه پرېږدي، مو تاسو زیارت عاشورا ته نه پرېږدي. نفس اماره هر و انسان کې ورکې دی. انسان خپل نفس ته بیدار اوسه. دا د لیوه په شان ته حمله کوي. دا ابن ملجم کې دا نفس اماره ورکې اوسه د علي قاتل جوړ کو. دغه نفس اماره شمر کې ورکې اوسه د حسین قاتل جوړ کړلو. عمر سعد کې ورکې و دا څه کله دی باندې ګرمایش راشي، غصه ور باندې راشي، غصه وخت کې انسان بيدینه کوي. که شهوات ور باندې راشي دا منګره په شان ته دی، ورا پورې خاموش وي. خو څه کله د ګناه ګرمایش ور باندې راغلو بیا پاته لګیږي چې انسان کې سوره ایمان ورکې دی او انسان کې سوره خبرت مغاور دی. ان شاء الله دغه نفس اماره دی، هر انسان کې ورکې دی. دغه مخکې جمعو کې هم ویلي دی، دا خبره مې کړې دی چې انسان ای انسان شیطان ما ډارېږه، هغه ملعون، هغه رجیم، هغه بیرونی دښمن دی، خو نفس دا اندرونی دښمن دی. دې ته خپل مالک پاته لګېږي چې ما مالک کومې کمزورۍ ورکې دي، مغې کمزورۍ کې حمله نه کوي. غصه دې رسي نوره غصه دې رولي، شهوه دې نوره د خرپوي، پیسو مینه دې درکې، دنیا مینه دې درکې، اقام بغیرته دې چه دې چې کوم شی دې مغه کې انسان نوره برباد کوي. پروردگار ته سوال کوو د نفس اماره شر نه محفوظ وساتې. که کار میں مشکلات و حل شونے پارا بهترین تیم ده خطبه شروع ده. ای خدای رحمت دروازه خلاصی دی. پروردگار ته سوال کوو ته رحمان و رحیم خدای یو خروغ ماحول روان ده محمد و آل محمد لهتر کار می مشکلات آسان وګرځوي. پروردگار ته رحمان و رحیم خدای دغه قدرمن کسان، دغه مؤمنان چې دوی امین کې ډیر برکات ده، ډیر مخلص کسان ارسي دوی چې کله امین وایي دوی امین عرش ته رسیږي. خدایا ته سوال کوم مولا حسین لهتر کار می باندې لري خلاصي وګرځوي. پروردگار ای کار می کوم مشکلات دی هغه زر نظر حل وګرځوي. این مشکلات آسانه ده پر اهل بیت ذات باندې کلک صلوات واستوي. اذان گرامی ان شاء الله تاسو ته پاته ده دلته یو خبره کوم. امن کانې سکومه ده دا یخ شوه ده مشرانو قدرمنو کسانو خوري وسره انجمل ولادي نورا هغوی خوري وکړه. امن یو بنیاد کېښللو، امن کانې یخې ده. ان شاء الله یمو خدای نه دا امید ده چې دغه دا کانې چې کوم ده دغه معاهده کومه شوې ده دغه به مو دپاره مبارک وي ان شاء الله. خو دعا کو پروردگار دغه قرارداد دغه امن کانې مو ته مبارک وګرځوي. امید خدای و اهل بیت علیهم السلام نه امید چې دو درو ورځو کې بلیارې ان شاء الله چالان شي. ډیر وخت نه مشکلات وو، خو پروردگار یې کنه چې ان مع العسر یسرا، مشکلات و سره سره اسانه روان دي. مشکلات نه غبرای ما کېږي ویلې چې مو تاسو د مشکل کشا منون کیو، یمو تاسو امام مشکل کشا ده. مشکلاتو نه غبرای نه کېږي چې علی لیاره منی، علی لیاره کې به د میسم غنته جواب یا ورکوي. علی لیاره چې علی لیاره نه رواني بیا به بریتا چینه ته وړو ته خپه کېږي نه، و لیارې باندې و برانیسته دی و دا به څه کېږي دا به څه کېږي، بیا به میسم تمار غنته زبانه د علی مینې کې کټاوي. بیا به جون غنتا حبیب غنتا عباس غنتا لسونه با بیا د حسین مینې کې کټوي. مو تاسو الحمدلله اوسه پورې هیڅ تکلیف نه دی راغلی که راغلی دی لیارې باندې، خو بیا د اهل بیتو کرام دی بازار ډاک دی مشکلات نشته دي. کربلا کې درې ورځې خیمو کې وبنه وي، وړې بیبي خپل وړه وجود سره حسین سره کومه مینه وای اظهار کړی دی. وړه اصغار د شپېږو میاشتو درې ورځې هغه شنډې وچې وي. خو تاسو علماو نه اورېدلي دي چې کله حسین د بېکسۍ غږ وکړلو وړه اصغار خپل وړه ځان سره زنګوی نه ځانه روغورځولو. موږ د حسین منونکي یو، چې هغه ته چې کله غږ وکړي چې زه بېکاسه یم ما سره د مدد زوره د هل من ناصر ینصرنا، هغه ته بیا وړوکې زوایه چې زه د ستا یم مددګار د ستا یم.
مو د هغه اصغار منوني یو، مو د هغه وړې بلبلې منوني یو څه هغه که 3 ورځې هغه اوبه نه وچیکي هم، خو څه کله حسین ته یې وشي زراد قربانۍ هغه بیا حسین نه پرېږدي، که داسې نه دی. مو تاسو الحمدلله پروردگار انشاءالله مشکلات سنوی و دا یوه ها خوشخبری ده انشاءالله څه یک وار می مشکلات به زر و نظر آسان شي، امن براشي، وطن کې به امن راشي. او امن حواله سره بس د ټایم نه وخت شوی دی، زه تاسو ته زیات زحمت نه در کوم، څو خبرې کوم. تاسو د اهل بیت تو عظمت باندې یو بلند صلوات واستوئ. ټایم ډېر کم دی، ما سره 15 منټ پاتې دي. خبرې مې لږ څه غوښتې خو پرې مخلي وشه، ټایم تقاضا دغه شی دی، تو داسې جمعې لمونځ قضا نه شي، خراب نه شي. امن یو قیمتي نعمت دی که نه دی؟ امن هر چا ته ضرورت دی، حیواناتو ته ضرورت دی، مرغیو ته امن ضرورت دی. تاسې وړې وړې چرچڼې لیدلي دي که نه؟ هغوی باندې کله باز راشي، هغوی خپل دښمن پېژندي، هغوی اوازونه کوي، چغېږي، دښمن پېژندي. هغه مرغیه امن سه زندگی غواړي، حیوانات امن سه زندگی غواړي، نو انسان ته خو د امن ډېر زیات ضرورت دی. انسان ته امن څه کومه دی؟ ډېر انتهایی زیات اشد ضرورت دی. لکه څنګه مولا امو تاسو اول امام امیر المؤمنین علیه السلام هغه د یای مولا یای شر البلاد بلد لا امن فیه ولا خصبه. امام علی علیہ السلام یہی سټولو کې بدترین شهر هغه دی، هغه ډېر باد شهر دی چې هغه کې نه امن ورکي وي، نه کې خوشحالۍ ورکي وي. بدترین هغه شهر دی. خصب مطلب خوشحالۍ. خصب یوه معنا مو ولیدله، خصب مطلب معنا یې دغه دی چې هغه ډېر باد شهر دی چې هغه کې ارزانه نه وي، خلک شیان ګران خرڅوي، 50,000 ټیم په 2,000 خرڅوي، یا 2,000 برې په 10,000 خرڅوي، هغه یا ډېر باد شهر دی. امیر المؤمنین دی څه بهترین دې مطلب دغه دی، مفهوم دغه دی، دغه روایت د حدیث. امام علی علیه السلام په نږدې کې مولا دی څه ټول نه ښه شهر هغه دی چې هغه کې امنا ورکي وي، ارزانه او خوشحالۍ ورکي وي. هغه شهر ښه دی چې کې مؤمنانو ته راحت ورکي وي، زحمت نه وي، خلک شپې نه تېروي، خلک کنوایي ورته نه وي ولاړ، خلک هلیکاپټر ورته نه وي ولاړ. دغه یوه دوکه، دغه یو نظام چې موږ تاسو شروع دی. ومونو دینه بعد زه داته یوه خبره کوم چې موږ د امیر المؤمنین شیعه یو، دغه چې کې زه دغه خبره کوم چې دینه بعد مونږ نه هلیکاپټر غواړو، مونږ نه کنوایي غواړو، مونږ سیخ ټیک ټاک روډ خلاصوله غواړو. دا کنوایي والا نه یو. بس دعا کوو انشاءالله کوم ذمه داران کسان دي، ادارې دي، حکومت دی، ریاست دی، هغه به خپله ذمه دارانې عمل وکړي. اندوره ظلم ډېر و چې دغه قومو سره یې وکړلو، دغه ملت سره یې وکړلو، دا ظلم نوره برداشت نشو کوی. موږ د سید شهدا منونکي یو، خو موږ دغه الحمدلله ما اوس ویله چې دا موږ سره یو امانه دی، مرکز دلته یو سیستم موجود دی، دغه کې موږ هغه سه پیشنماز هغه د مجتهد وکیل موجود دی، دلته د تو قومو نمایندګي موجوده دی. موږ د مرکز فیصلې ته انتظار یو. مرکز چې کومه فیصله وکړه انشاءالله موږ به هېڅ قسم ته بیا دریغ نه کوو، موږ به بیا بهار وځو، که همداسې نه دی؟ خو دغه الحمدلله هغوی خوارۍ شروع دی. انشاءالله امید دی چې هغوی به موږ ته بهترین طریقې سره د کوم نظام دی دغه به فراهم کوي، او انشاءالله زر وخت کې به ایمو لیارې بحال شي. امن ډېر عظمت لري. بس ما خبرې ختم دي، آخري خبرې دي، بس څو جملو نه غور وکړئ. دا د امیر المؤمنین روایت چې مولا یې چې بعد هغه شهر دی چې هغه کې امن نه وي. و یو آیات ویم، یو آیات کې د پروردګار یایي. کوم آیات دی؟ ابراهیم علیه السلام چې کله مکې ته راغللو یوه دعا یې وکړله، قرآن کې شته دی، تاسو به اوس روژې کې ویلي وي. وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. غور مې انشاءالله که نه؟ ابراهیم علیه السلام مکې شهر ته کله داخل شو، هغه شهر کې د امن دعا وکړه، ټولو نه مخکې امن دعا وکړله. مکه چې سعودي عرب دی، څنګه دعا یې وکړه؟ وإذ قال ابراهیم، هغه وخت په زړه کې چې کله ابراهیم علیه السلام دغه شی دعا وکړه، رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای د مکې شهر کې امن وګرځوه. دغه دعا یې وکړه. دینه وروسته یوه بله دعا وکړه، وارزق اهله من الثمرات، و خدای مکې والاو ته میوې و رزق زیات نصیب وګرځوه. غور وکړئ، اول ابراهیم علیه السلام خلیل الله اول د روزې دعا نه وکړه، اول د امن دعا یې وکړله.
خبرې ته غور شو کله څه امن شته بازارونه خلاص دي سکولونه خلاص دي اقتصاد مضبوط دی خال خوشحالي او ټولو نه ضروري که تاسو پیسې د سره دي که تاسو چې دي خو څه امن نشته حتی یو کور کې څه کله امن نه وي وړونو منځه جنګ دی جګړې دي کور کې څه کله مشکلات وي هغه خونه بیا خوشحاله زندګي تېروای شي ښه بانکو کې د پیسې وي ښه اسټرالیا کې به وي ښځو منځه جګړې دي وړونو منځه جګړې دي د خونه څه یو مثال مې دېر کړلو خونې کې څه کله امن نه وي هغې خونې کې بیا خوشحالی نه شي راتللی و دومره ستر ملک کې څه کله امن وي نه دغه ملک به بیا څه خوشحالی وکړي و دغه ضلع به بیا څه خوشحالی وکړي ټولو نه مخکې ځکه د ابراهیم دعا دی مکې ته یې کړي دی چې خدایه مکه د امن شهر وګرځوه ورمنې زهرا ذات باندې کلکه صلوات واستوئ اللهم صل علی محمد بس دی ما ټایم ختم شولو امن پاره کوششونه شروع دي اخري یوه خبره کوم مو تاسو د یو څه امن د هر یو سړي په خولې امن دی یک سوال کوم امن به څنګه راسي خبرې ته غور دی ټایم اوس یو منټ پاتې دی امن به څنګه راسي امن به څنګه راسي دا سوال کوم ښه غور وکړئ امن به څنګه راسي دې خبرې جواب ور کوم امن به دې شان راسي چې مو شیعه او اهل سنت وړونه دي او شیعه برادران دي په کار دی مو د یو بل احترام وکړو چې کله مو د یو بل مقدساتو احترام وکړو چې کله یو بل تقدساتو احترام وکړو بیا به وطن کې نه جنګ وي نه دماکې وي نه به حملې وي نه به کنویو باندې حملې وي نه به بمونه وي نه به بلاست وي نه به خودکش دماکې وي چې کله شیعه د اهل سنت مقدساتو احترام وکړي او اهل سنت وړونه چې کومه دي هغه د مو تشیع د شیعو احترام وکړي بیا به وطن کې بالکل خوشحالي راسي او امن بیا راسي کنده سي نه دی آیا دلته یو بل سوال کوم آیا جنگ د یوې مسلې حل جوړېدای شي دا د دوره جنګونه مو وکړل شیعه سنیانو سره سنیانو شیعو سره آیا یوه مسله مو حل کړه ورسره چې کله جنګ د مسلو حل نه دی زه اهل سنت وړونو ته یم زموږ قدرمن تاسو ته یم هر څو راشوې لکه بله ورځ سادې عباس کې یو ځای کېنستلو دوره جنګونه مو وکړل دوره لیارې باندې وې اخریا مذاکراتو ته راغللو ای کاش ما څو میاشتې مخکې خطبې کې یوه خبره کړې وه چې په کار دی شیعه سني خپل منځ کې کیني څومره مشکلات دي څومره مسایل دي خپل طریقې سره خپل یوې مینې سره حل کړي په کار دی حل کړي چې کله جنګ حل نه دی هر څو مذاکراتو سره چې کله مسله حل کوو چې کله یوه مسله 5 میاشتې وروسته حل کېږي په کار دی 5 میاشتې مخکې حل کړو که نه نه خبره دغه دی څه د کوم انشاءالله قدم اقدام خسته دی انشاءالله قدم خسته دی شیعه او سني الحمدلله یو ځای ناست دي بله ورځې مذاکرات یې کړي دي یوه ګنډه یې چولې دی دا به انشاءالله مبارک وي او انشاءالله قوم به دې باندې مخ ته ځي قدم به خلي یو روایت باندې زه ختم کوم خپله خطبه پیغمبر څنګه د انسانیت مدرسې استاد دی هغه رحمت للعالمین پیغمبر دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده پیغمبر دی شیعو ته دی سنیانو ته دی مسلمان هغه کس دی چې د هغه زبانه د هغه لاس نه نورو مسلمانانو ته امن وي محفوظ وي زبان مطلب دا د پیغمبر دوه شیانو ذکر وکړو یو زبان او یو لاس نه مطلب دا دی ژبې سره میډیا باندې ځنه خبرې نه کوي کفر فتواوانې نه لګوي کافر نارې نه لګوي خبرې ته غور وکړو د زبان سره زبان کنټرول ولګوه میډیا استعمال احتیاط سره وکړه او لاس سره لاس نه ویلي د پیغمبر څه لاس نه په کار دی مسلمانان محفوظ وي دغه لاس سره چا باندې ډازې نه کوي بمونه نه غورځوي خودکش حملې نه کوي بمونه نه خښوي ځکه پیغمبر ویله چې حقیقي مسلمان هغه دی چې هغه زبان او دغه لاس نه نور مسلمانو ته امن وي دې مطلب دا دی که یوه انسان زبانه یوه انسان لاس نه نورو انسانو ته امن نیست هغه مسلمان نه دی پروردگار ته سوال کو پروردگار ته رحمان و رحیم خدای کورمه کې امن قایم وګرځوي ابراهیم علیه السلام دعا دی مغه دعا کو خدای مولا حسین له حسین زخمی وجود له کورمه د امن گوهره وګرځوي کورمه د امن علاقه وګرځوي کورمه د امن باغ و باغچه وګرځوي پروردگار ته رحمان و رحیم خدای ته ارحم الراحمین خدای مولا حسین مطهر وجود له موږ کوم مشکلات دي مسائل دي پروردگار دغه وسایلو کې بدل وګرځوي او کوم کسانو سهم امام خمس